قومي وطن पार्टी दत्तंगी अवाम दत्तंगी अवाम आफ्ताब अहमद खान शेरपाव सिकंदर अयाब खान शेरपाव बरकरार قومي वطन पार्टी शेर अकबर औदाही खानदान دیر مخی چیزو تاکہ نرس لیڈرز اور نرس بیرو کوارم داغا پا خدمت کے دا اغوی دا طرفنا دا عوام پا خدمت کی وصول شیر عرض کم مونگا دا گٹو سر سر جکو مونگا دا غرونو شان کلکتو پیگنو زمونگ ماشوم چی پزانگو کی جاری مونگ پا جڑا کے نرتو پیگنو مونږ هر چاته پسینه لاس کېږدو مونږ پوهېږو سړیتوب پېژنو خو مونږ ښه خلک یو خو که چیرې مو څوک دا شعر کوي د پارټۍ د پېژنه شعر کوي د پارټۍ د پېژنه زه بیا خپله مو کوي هغه هم شعر کوي رهبر نهضي جناب افطار احمد خان شیرپاو یو نرس دی د هغې نه مخکې چې زما یو یار د عمرزو یو تاریخ او مونږ که څوک تللي دي دا پیر ملبدل جناب اجیب عمر زید سابقه ناظر یونین کونسل عمر زید ته په دې محفل کې د راتلو هرکلی وی او ورپسې جناب سکندر ایاب خان ایرپورټ ته خلاص کړم چې راشي او دې پښتنو ته ورسره د مصطفی خان ته ویلکم کوم او سکندر خان ته خلاص کړم چې راشي دا شعر کاوه دا سړی مالک سایډ ته شه مشهور خان رانا پکول قسم کا صحیح دی بالکل زبردست دی ښه دی که نه صحیح دی صحیح دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدر جلسہ the Communal Party the PTA Chairman Chairman Javed Hussain Khan the stage पर मौजूद the Communal Party the Subai Council member और साबिका district member अमीर अमान खान the stage पर मौजूद the Communal Party the Zilli Vice Chairman Nya Hyder Ali Sahib the Zilli Vice Chairman Mushtaq Khan Toranzai, the Zilli Information Secretary Ashik Khan Umarzai, the PK 57 Chairman और साबिका जफरगी तासीर नाजिम याया जान खान शमशेर खान the Zilli Vice Chairman Khurshid Khan और जमा दलते की मौजूद दरने तकरीब स्टेट सेक्रेटरी खादिम से और तंगी मशरानो इज्जतमंदो अस्सलाम वालेकुम जटूर केवल उदाफर रखा और कौमी वतन पार्टी जटूर कारकुनानो रखा शेर अकबर खान
نور اکبر خان اکبر خان او د هغوی سره چې نن کڼ شوې عزتمند مشران موږ سره په قومي وطن پاچا کې شامل شو هغوی ته هرکلی ویمه او دا یقیني ورکومه چې هغوی چې نن دا کومه فیصله کړې ده دا یو صحیح فیصله کړې ده انشاءالله یو ځای به د ملي لیول عزتمندو نن یو طرف ته موږ لپاره دا ډېر د خوشحالۍ ورځ ده چې یو داسې خاندان موږ سره په قومي وطن پاچا کې راغلي چې د هغوی د دې تنګي لپاره ډېر خدمات دي د هغوی ډېرې هلې ځلې دي او زما دا یقین دی چې د هغوی راتلو سره به پارټي دلته کې تنګي کې نوره مضبوطېږي خو بل خوا ته که موږ نن وګورو نو یو افسوسناکه خبره هم ده او هغه د 16 دسمبر په حوالې سره زه غواړم چې په نن نه څه کاله مخکې په پېښور کې د APS واقع په 16 دسمبر باندې شوې وه موږ هغې واقعې کې چې کوم ماشومان شهیدان شوي وو کوم استادان شهیدان شوي وو کوم زخمیان شوي وو هغوی ته سلام پیش کوو د هغوی خاندانونو سره د همدردۍ اظهار هم کوو او بل خوا ته دا هم ښیو چې دا هم یو ډېره لویه حوصله غواړي چې د دومره لویې واقعې باوجود هغوی خپل ژوند همغه شانتې روان کړی دی او دا ثابتوي چې پښتانه چې دي هغه په خپل ځای باندې ولاړ قوم دی او دا د پښتنو د حوصلې یو نښه ده چې پښتانه د دومره لویو واقعاتو باوجود چې دی همغه شانتې ولاړ او قایم او دایم دي عزتمندو 15 میاشتې د موجوده حکومت تېرې شوې ما د مخکې وکیل صاحب په هغې باندې خبرې وکړې وعدې یې ډېرې سم کړې دي په ډېرو خبرو باندې دې قوم نه موږ بوخت یو خو که موږ وګورو نو د دې سلیکټډ حکومت دا 15 میاشتې چې دي دا زموږ د تاریخ بدترین 15 میاشتې پاتې شوي دي که وګورو په دې 15 میاشتو کې د خارجه پالیسۍ په حوالې سره موږ یوازې پاتې شو د داخله پالیسۍ هم څه موږ ته ښکاري نه چې څه کېږي معیشت ورځ په ورځ خرابېږي لګیا دی ګرانۍ کې ورځ په ورځ اضافه کېږي لګیا ده او بل خوا ته چې وګورو نو داسې سلیکټډ حکومت راغلی دی چې د هغوی هغه پروا نشته چې څوک ورته وایي چې ګراني شوه نو وایي چې صبر کوي چې څوک ورته ووایي چې بهی دا ټماټر کم ځای ته ورسېدل نو وزیران یې وایي چې نه دا خو 19 روپۍ کیلو میلایېږي چې د ګرانۍ خبره ورته وکړي نو وزیران یې وایي چې نه خیر دې 2 روپۍ په ځای 1 روپۍ خورئ هغه حکومت چې چا وایي چې موږ به قرضې نه اخلو چې چا وایي چې که ما قرض واخیستلو یا IMF ته لاړمه نو زه به خودکشي وکړمه نن هغې حکومت له لاسه 10 خربه روپۍ 10 خربه روپۍ په 1.5 کال کې زموږ قرضې کې اضافه وشوه
دا تقریبا د پاکستان 25% په قرضونو کې اضافه شوې په دې یو نیم کال هغه حکومت چې 1 کروڑ نوکرۍ به ورکوو دې ځوانانو ته به دا وښوونه هغې په دې یو نیم کال کې تقریبا 12 لکه خلق بے روزگار شو نن د دې غلط پالیسیو په نتیجه کې 80 لکه خلک د غربت د نکیر نه لاندې لاړل نن که موږ وګورو هر یو کس په خپل ځای کې په دې سوچ باندې پروت دی چې زه به د خپل بچو نه 2 وخته ډوډۍ څنګه پیدا کوم د میاشت اخر کې هر یو کس په دې سوچ باندې ناست دی چې د بجلی بل به څنګه ورکوم د ګیس بل به څنګه ورکوم نور خپل اخراجات به څنګه سرته رسوم نن هغه حکومت چې کوم دا وایي چې موږ زیات څیزونه د پښتنو نه اخیستي دي د هغوی په حکومت کې د دې باوجود چې پښتنو په خاوره باندې ډېر وسایل دي نه بجلي موږ ته پوره میلاویږي نه ګیس موږ ته پوره میلاویږي نه روزګار زموږ د بچو ته میلاویږي نن هغه حکومت چې چاوي چې موږ به تبدیلي راولو او موږ به دا ټول نظام بدلو دا هغوی اصل حقیقت چې دی هغه د ګرانۍ په شکل کې هغه د بېروزګارۍ په شکل کې هغه د بدنۍ په شکل کې را مخامخ کېږي لګیا دی او همدغه وجه ده چې خصوصا په ورکوټي صوبو کې او بیا خصوصا په پښتنو کې په مایوسۍ کې رس سره د اضافه کېږي لګیا ده یو طرف ته پالیسۍ داسې دي بل خوا ته بیا زموږ د صوبې سره زیاتي هم کوي څه خو زموږ د صوبې حکومت دا حکمرانان چې دي دوی د حکومت په غیر چلولو په طریقه پوهېږي نه خپل حق ته مرکز ته غوښتی شي او بله ورځ یو ډېر عجیبه فیصله یې کړې ده د بجلی په مد کې چې دا کوم زموږ حق جوړېږي چې کوم عاید موږ راکړی دی څه ته چې نت هایډر پروفټس وایي د هغې 2.5 اربه روپۍ زموږ مرکز چې دی اکروز دی نو د هغې لپاره چې وزیر خزانه صاحب تللی مرکز ته نو هغوی ورته وویل چې یاره ستاسو دا پیسې چې دي دا موږ سره پیسې نشته دې لپاره به موږ پانډونو اجرا وکړو او هغه پانډونه نه بیا به تاسو ته پیسې میلاویږي زه خو په دې نه پوهېږم چې قرضدار یې زموږ مرکزي حکومت دی او هغه موږ نه راکوي بل قرض چې د هغې نه به تاسو دا پیسې واخلئ موږ سره دا پیسې نشته دا د کوم ځای انصاف دی موږ بالکل دا فیصله د صوبایي حکومت مسترد کوو دا کوي چې دا مرکز موږ سره دوکه کوي لګیا دا زموږ په حقوقو باندې هغوی ډاکه اچوي لګیا دي موږ هېڅ قسمه داسې بانډونه مانډونه نه منو او دا موږ وایو چې کله قومي وطن پارټۍ ته موقع میلاو شوه موږ به د مرکز نه دا پیسې به اخلو به او دې په خلکو باندې به خرڅ کوو به دغه شانتې عزتمندو که موږ نن وګورو نو هر څوک دې خبرې باندې قایل دي چې حکومت نه کوي هغه خبرې چې کومې ورکوټي صوبې به کولې نن د غټو صوبو نه هم د اواز چلېږي چې یاره دا موجوده آیین چې دی هغه لحاظ سره زموږ مسایل پوره نشي حل کولی نن هغه خبره چې هغه د قومي وطن پارټۍ په منشور کې او په پروګرام کې موجود ده چې نن به یو نوې
सोशल कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरत थे आगा खबर है नंद पंजाब नम रापासी लगे था वो विंदा वो चाहो नंद नवे आई नो नवे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरत थे मुंगा दाम तालिबा को चिदा से नवे सोशल कॉन्ट्रैक्ट पकार थी चिपागी के बांग्वी जिलों में Dr. Fabri Ranoma, the dance social contract ज़रूरत थे चिपागी की तंजन पुलिस कमी पॉलिसी जो रिशीवी चिकन द सिक्योरिटी स्टेट पर हवाले सरा जमुंगा द स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पर हवाले सरा पॉलिसी जोड़े दे नोट दे मुंगा मुताबिक में नहीं उस प्रकार दे चिदायो बुनियादी तौर पर यो फलाही रियासत की जोश चिपागे के दवरकोटी सुबों सही तरीके से नुमाइंदगी की और दामी नब तपोस की और चिराई के आवाम और फलाओ बेहूद लफारा पॉलिसी जुड़ी की चिता आवाम मसाइल की कागज़ तालीम दे कागज़ सेहत दे कागज़ स्कूल लोगों कागज़ नोर रास कम जरूरत नहीं चिपागे प्राप्त तो जो वर्कू नोर दे मुंगन मुतहमिल नशुके दे चिमुंगन सिक्योरिटी स्टेट पॉलिसी दे अगर नोर चलो नन जब बंदो इंदा कमंगा वही चियोर तरफ का स्पार्टसम दिसंबर खुदा एबीएस वाक्य हुआ खुदा स्पार्टसम दिसंबर जमुंगा पर तारीख की ओबल अहमियत मिले इसे पूरे ढाका चलो योटे वे नुकसान तरह से दे आगम पदी स्पार्टसम दिसंबर में से हुआ मुंगनन ये वफाकी हुकूमत ना द पाकिस्तान दे इदारों ना दाम तालिबा को चिदी वर्कोटी सुबो कम एहसास महरूमी दा अवामों की कम एहसास महरूमी दा दे तरफ का तवज्जो वर्के अवामी पॉलिसी जोड़े के अवाम और राय चिदी दागे एहतराम के द मीडिया पाबंदे खत्म के हर इदारा चिदा अगर ये अखपल पर देरी दी उसी जगह चे असीना चे सिंगर चे स्पार्टसम दिसंबर माने सकूते दागश को असीना बिया नोर दासी कम वाकया कुशी अदे मुल्क नोर नुकसान न रसी तो देर पर दाल आदमी दा चितासो द आवाम तरफ तवज्जो वर्के द आवाम मसाइल तरफ तवज्जो वर्के अदे मुल्क के सही मानो के अवामी हुकूमत चले अगर कहीं के सिलेक्टेड हुकूमत तुम नसरा का न चली सिलेक्टर्स चली अगर तवज्जो जिस्ता सिलेक्शन चले अगर नाकामयाब हो अगर साबित हो कि अगर ना अहल गलती अगर चले दावल निश्चित हो अभी दे मुल्क दखल को तर्जुमानी सही तरीके से निश्चित हो दे सरा माने मक्की से बाजे खबर हुई मुंग मंडे सब वक्त तुम रही जशीदी वतन हयात मोहम्मद खान शेर को शहादत जो मुंग लबारे उडेर ले सकमो पाग वक्त दखल को दा ख्यालो चिदा आगा आवाज चिमुंगा दबाव को दा कम शूर चेहरा रापेला के लिए जाने दा बरुकाउशी खुदा दावी का लक्ष्य नहीं होगा बिया दागा मरगरो जनाब अफ्ताब खान शेर को कम किरदार अदा को कम तरीके से रदे पुख्तूनख्वा खिदमत को नावी साबित अकला से चीनी वतन हयात मोहम्मद खान शेर को मिशन के लिए गई सो शिकत मोरे बिया दावी नफस्ता बाज़ साजिदना दमगे द मिली लेबर खिलाफ मुख्तलिफ वाक़यात नामी केरशु हो कारकुनानो और मिली लेबर दाखल पो हमारे दास साबित करेगा कि दाए पुख्तनो पर सियासत के
د شیرپا یو خپل کردار دی د جناب آفتاب احمد خان شیرپا د شهید وطن حق محمد خان شیرپا یو خپل کردار دی بالکل جی نن هم مونږ هغوی ته دا ویل غواړو بعضې خلکو ته د چا به خیال وي چې څوک به لاړ شي څوک به دغه شي د هغې سره به فرق وځي چې دا کارکنان مونږ سره وي دا ملګري مونږ سره وي دا مخلصه ملګري مونږ سره وي انشاءالله د پښتنو دا جدوجہد چې دی دا به همداسې جاري وي او همداسې به د پښتنو دا خدمت چې دی دا به جاري وي زه یو ځل بیا ستاسو ټول هم ډېر زیات مشکور یم ما بعضې د تنګي په حوالې سره خبرې کول غوښتلې خو چونکې ټایم کمې و نو هغه چا کې تفصیلي نه دي کړې بیا به هم راځم او ستاسو سره په تفصیلي په هغې باندې به بیا خبرې به کوو به او مسایلو باندې د دې په دغه باندې موجوده دغه کردار تاسو ته معلوم دی ما نه مخکې یو قرارداد پاس شو د کاټونو پل بارے کې داسې ډېرې منصوبې دي چې هغه قومي وطن پارټۍ شروع کړې وې چې هغه تېر حکومت کې مونږ شروع کړې وې او ډېرو خلکو په هغې باندې ډېر په هغې وخت کې تاول چې دا ما دغه وکړل ما دغه وکړل نن هغه خلک په اسمبلو کې ناست دي خو هغه سکیمونو لپاره پیسې نشي اخیستلی هغه سکیمونه مخکې نشي روانولی دې نه دا ثابتېږي چې دا د هغه وخت کې چې دی د قومي وطن پارټۍ د وجې نه دا سکیمونه شروع شوي او موږ ورته دا ویل غواړو چې که دا سکیمونه تاسو زر شروع نه کړل نو بیا به د قومي وطن پارټۍ دا کارکنان به روډونو ته راوځي به او موږ به په دې باندې احتجاجونه به کوو به او خپل حق چې دی هغه بیا موږ به پخپله راخلو ډېره مهرباني السلام علیکم